نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 13 دا تختی چې کوم دا د شد د استعمال باره کې د چې شد مونږ مخکې وي چې شد به څنګه راځي او په شد والا ټکي ته به څه وایي ویلې به څنګه شي. نو اوس د هغې هغه مثالونه مونږ ته په سبق کې راکوي. نو د هغې نه مخکې څه قواعد د تجوید ذکر کړی شوي دي چې لفظ الله چې د الله د نوم نه مخکې کله زبر راشي نو دغه الله به مونږه په غټ اواز باندې وایو، لکه اللهم صلی. نو دغه رنګې دا یو مثال شو. که چېرې د دې نه لاندې زیر راشي نو بیا به چې کوم دی نو دا مونږ بیا باریک وایو. دغه رنګې که پیش راشي نو هم به مونږ په غټ آواز باندې وایو. او را مشدده باندې که چېرته زبر او پیش راشي نو دا به مونږ په غټ آواز باندې وایو. او که چېرې لاندې ته زیر راشي نو دا به مونږ په نري آواز باریکه باندې ووایو. نو اوس راځو تختۍ طرف ته. با را پیش بر را زیری زا زبر زا بر ریزا مونږ ووایو چې را باندې زیر راشي نو دا به مونږ په نري آواز وایو. نو بر ری کې را مونږه نری وویله. نو بر ریزا وقفا بر ریز. حاس قواد پیش حس قواد زیر سقی لام زبر لا حس قیلا وقفا حس قیل. اخیری ټکی به ساکن کیږي په وقف کې. سقاد دال زبر سقد دال زبر دا قاب زبر قا سقدقا وقفا سقدق. عین دال زبر عد دال زبر دا دال زبر دا عددا وقفا عدد. شد والا ټکی لبا زور ورکو سختۍ سره به وایو. کاف زال زبر کز زال زبر زا با زبر با کذبا وقفا کذب. جیم نون زبر جن نون زبر نا تا دو زیرتین جنتین وقفا جنه. دلته کې ټکی سور دی، دلته کې به مونږ غنه کو جنتین وقفا جنه. ذال را زبر زر را زبر را دلته پر را باندې زبر راغلی دی نو ما ډکه وویل په غټ آواز باندې. ذال را زبر زر را زبر را تا دو زیرتین ذرتین ذرتین وقفا ذره. ګول تا راغلی د هغې نه په وقف کې ها سازه شوه. قاف واو پیش قوه و زبر وا تا دو زیرتین قوتین وقفا قوه. دغه رنګې چې کوم ګران ټکي یا پکې به درته وایو. کاف زال زبر کز زال زبر زا کز با تا زبر بت کذبت وقفا کذبت. زا واو پیش زو واو زیر وی جیم تا زبرجت زوجت وقفا زوجت. دا بل اوږد ټکی دی. با لام زیر بل با لام زیر بل خانون پیش خون نون زبرنا بل خون سین لام زیر سل بل خون سل جیم زبر جا والب زبر وا بل خون سل جوا را لام زیرل بل خون سل جوارل. کاف نون پیش کن نون زبرنا سین زیر سی بل خون سل جوارل کن سی وقفا بل خون سل جوارل کنس. دا اوږد ټکی دی. حروف دي یو جمله کې درې ټکي چې کوم دی دا میلاو شوي دي په څه شي باندې په سکون سره. دا سکون کار دا دی چې د دې سکون کار دا دی چې دا دوه ټکي یو ځای کوي. دا دوه ټکي یو ځای کوي. لکه مونږ چې وایو مثال د دې داسې دی، د دې سکون مثال داسې دی چې لکه یو زه او بل ته. دا او چې کوم دی دا دوه کسان یو ځای کوي، لکه یو زه یا زید او بکر نو زید او بکر مثال کې رونه دي. نو داسې دا سکون چې کوم دی دا جیم جواری
او کنس دا دواړه یو ځای کوي. نو دا چې کوم دی نو د او په معنا مثال کې راځي، نو دا به یو ځای کولو ته وایي. نو دا زموږ نننی سبق شو چې موږ پکې پیش هغه استعمال کو، هغې مشق پکې وشو. دغه رنګې د را باریکه د را پور ویل، دغه رنګې د الله پاک د نوم نه مخکې چې زبر راشي په هغې باندې چې له پاسه زبر راشي نو هغه به موږ په ډک اواز باندې وایو. دا یو څو ګران ګران ټکي پکې موږ چې کوم دی وویله. نو په دې باندې خپل مشق د ماشومانو ته او چې کوم چا نه ویلي هغه دې په خپل مشق وکړي چې هغو ته دا سبق صحیح یاد شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.